برا نجار تو دا لرګي چې داسې پتیشه وي تبریه نجاری عن البراء انه ان ډېر لازم مواجب استعمال طالبانو ته پتن لګي ان پسلور زینو کې مکسوري باقي ټول مفتوح ان را در چار جا مکسور فان ابتداء و بعد قول قسمدان چون در خبر علام نیز ان را مکسور فانو اے عزیز نو ان بسلو زینو کی مکسور پہ ابتداء دا کلام کی چراشی پس تا قول نراشی قال ان پس تا قسم نچراشی واللہ اور جواب چه لام رازی ان زیدن لقائم اور که واللہ نو ان زیدن قسم نپس رائے یا اخبرنی فلان ان زیدن لقائم نو چه جواب چه لام راشی نو ان بوئے سلور زینو کی پہ ابتدا کی پس تقاولنا او لقسمنا اور چه جواب چه لامی لدي سلور زين على باقي طول مفتوح دي وعنا تصب عنا واي حدثنا تصب عنا واي اخبرنا تصب عنا واي بالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه بدر متعلقات در تبيانك ده آيات تفسير کے ابن عباس واي آیات پا پنزم پارک راغلے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين والقاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ده قاعدون ومجاهدون نسوك مراد آیات خواهم دے کہ ابن عباس و امراد تنا کسان دے چھ بدر تتلی دی او سوکنی دی تلے چھ خدای وی چھ بدر تتلی دی او سوکنی دی تلے دا بارا برابر نوش دا بدرین و دیلوی فضیلت بابا چونکہ صراحتاً دا غزوی سر تعلق نداری دا آیات یو تفسیر سر تعلق لری یو ادنا مناسبت دا بدر سر نو باب سره ذکر کړ فصل وکړو خو عنوان یې پکې نه خو حق به قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام بن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مسلم مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمعه يقول هو التفسير بالآيات فيه لا يستوي القاعدون من المؤمنين القاعدون نمرات سبتي چه بدر تنوتلي او دا خارجون نمرات سبتي چه بدر تنوتلي خارج آیات کی نشت آیات کے مجاہدون تو امرات دا دینا دا بدر غدی مستاخ اولا دا وغیر ولد دارا دا عبداللہ نے مکتون پا دا غر آغلو چه قربان دا ما خوزرو شوق میں ومعزوم انه غير ولد ضرب هذا باروا باب عدة اصحاب بدر دا بدر مبارك صحابة سمرو مدرس وديالس تقريبا دا خو اتفاقی زیاد کی چه سولسو یا پنزلسو یا نولسو دیکی اختلاف ما دا استاد سے نوری دلی چشمیر د ټولو صحابه په شمیر د انبیاء کرامو ده 1,40,000 او دا حافظ ابن حجر لیکي او شمیر پکې د اصحاب بدر په شمیر د رسولانو ده نو رسولان په انبیاء کې 314 نو دا شان بدریین صحابه کرام په اصحابانو کې 314 او چې څنګه رسولان د عام انبیاء نو اوچتي ما اصحاب بدرم دا عام صحابون وچت درجات مثلا مسلم قال مثلا دا ډېر علماء لیکي چې اصحاب بدر نمونه سوکلي د وظیفې په شکل
और ददी पर हब्बा ने खुदा का तवस्सुल की अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहुब्बि अस्हाबि बदर इलैका व इंदक न खुदा हाजतन व मुश्किलात पूरा यह तवस्सुल बिल अस्माइल महज़र इदा आम मुहक्किकीन उलमा उदा साबित न पशरा की और यह हुब्ब औलिया और नपाकान और हुब्ब अमल क़ल्बी न तवस्सुल इलल्लाह बिल अमाल क़ल्बी जायज़ दे इत्तिफ़ाक़न तवस्सुल इलल्लाह बिअस्माइही व सिफ़ातिही तवस्सुल इलल्लाह बिल इबादात और तवस्सुल इलल्लाह बिल अमाल अस्सालिह ده اتفاقا نواري وتوسل بأسماء الشيوخ ديك اختلاف ده معتزلهم كتاب الاستسقاء ان شاء الله نطور داسي اللهم اني اسألك بحب اصحاب بدر بحب من شهد بدر بحب يو عمل قلبي يو ايمان جزء حب مؤمنانو دا ايمان جزء ندا توسل الى الله بالاعمال القلبيه ودا جائز ده باتفاق ده امت سره اور توسل بالاسماء المحضه لکه دا پیران چې کوي دي کې اختلاف باب عدة أصحاب بدر حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بن براء قال استصغرت أنا وابن عمر وی په جنگ کې مونږ موتو خو حضور مبارک ځان ته پیش کړل صحابه کرام نو زه او ابن عمر واړو ګڼلی شو استصغرت وړو کې ګڼلی شوم زه او عبد الله ابن عمر نو مونږ یې واپس کړو زه بچو تاسو ها وحدثنا محمود قال حدثنا وهب بن شعبة عن أبي إسحاق بن البراء محققین د شعبہ مسلم روایت کیا سند عالی اس تحویل کو نو بل استاد ذکر کا محمود دی دا وهم نہ کوي وهم د شعبہ نہ کوي کوم خیالي نو دا سند سافل له سند عالی مخکی به د شعبہ نه حرس ذکر نہ کر ذکر اس کو اختلاف ہو پکے رنگ روایت کی شعبہ چې سند دغه کو وی راځو نو به یعنی حدیث جمله شروع کړه به ها شروع یعنی که د شعبہ نه پس ویلې ها نوم سیو ځکه چې رسو الفاظو کې فرق نشته ابن شعبة عن أبي إسحاق بن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر زرا کوټي وګڼل شم او ابن عمر په جنگ بدر کې نمونږ واپس کړی شو جمله ذکر نه کړه مهاجرین په دې جنگ کې سو صدا پاسه شپېتو نایف معنا صدا پاسه او بزع معنا صدا پاسه خو بزع مفرد استعمالیږي د لسو پورې عدد مجهول ته وایي على بصف السجن بضع سنين او نایف ته عقود سره استعمالیږي ځان لنه استعمالیږي نو نایفا و60 صدا پاسه شپېته نو عرص ورپسې عدد ذکر دی عقد او نو نایف ځان لنه استعمالیږي او بضع ځان لنه کنه بضع معنا یو حصه د عدد نایف معنا حصه د عدد صدا پاسه نو څلور شپېته پنځه شپېته مهاجرینو او باقي ټول انصار دینو والانصار نیف و 40 و 200 او انصار صحابه کرام چې سره پاس څلوېښت او 200 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما براء بن عازب نوري دلبي چې هغه ما طويل ذکر دې کشر صحابي چې ما ته صحابه او د سید الکائنات فیلی ذکر دی خو بدر کې نشته که نه دی خو وړوکي وګڼلی شو نو واپس شو نن اول جنگ چې ابن عمر پکې شامل دی د الله باراش جنگ خندق دی ممن شهد بدرا انهم كانوا عدة اصحاب طالوت او کو خود وسلم خیال نو اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم راتویلی چې بدر کې چې کوم صحابه انهم كانوا عدة اصحاب طالوت
دا پشمیر دا اصحاب دا طالوت الذین جازوا معهم نهر هغه مبارک اصحاب دا طالوت چې د نهر اردن نه ورسره تېر شوي په جنگ د ریحا کې 12 او 300 سره پاسه لس او 300 قال البراء لا والله لا د تأکید د پاره نه بل خبره نه ده والله قسم په خدای ما جاوز معهم نهر الا مؤمن طالوت سره مؤمن خالص نو ألم تر الملئ من بني إسرائيل بعد موسى قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ما آخر کې إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بیا دا هغه په ملوکیت اعتراف بیا طالوت وایي روان إن الله مبتليكم بالنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا افرغ علينا دیوی وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمة بنی اسرائیل کی بنبوت یو خاندان کی و بادشاہی ببلا کی یو پیغمبر ته مونږ یو بادشاہ مقرر کړو طالوت مقرر اعمال قیصر و جنگ و اعمال خیر قوم نشه بیت لنا لوی اقتصاد تاسو په ترجمه کې نو طالوت سے مشر مخک نهر اردن لا په نهر اردن ته تله دا اوس نهر دی د اسرائیل او اردن په منځ کې مخک مسلمانانو سره دا علاقه وه فلسطینیانو اوس نهر اردن پورې اسرائیل راغلی او فلسطینیانو نه علاقه نهر خوږ نهر دی د شام او لبنان د غرونو نه راغلی او بیلته یو دریاب د لوی بحر میت هغې ته وایي هغې ته پروسي یو سمندر د تریخ چې د هغې په غاړه سدوم کلي و لوط علیه السلام کلي ولته بحر میت ورته ځکه وایي چې هغې کې جاندار هېڅ شي نشته نه پکې کپ شته نه شمشتی شته نه څه بل څه شی شته او ترخې اوبه زهر هوټلونه جوړ کړي د انګریزانو نورو قومونو او خلک اوبو کې چې لاندې د بعض دانو علاج دی د اتشې دانې ورته په بعضو خلکو راخېږي په دې پکې لاندې هغې سره خشي دومره دغه پکې نو هغه نهر چې راغی نهر نه به اوبه نه څښي د خدای امتحان نو هغه نهر ټول پاتې شو ټول اوبه وڅښلې تږي لږ ونه څښلې 314 د جالوت لوی عظیم دشمن سره 314 مقابله کړې او جالوت پکې خدای مردار هغه زغرې اچولې او سترګې ښکاره کېدې او په دې لښکر کې داود علیه السلام او دی وړوکي یعنې د جنګ نوجوان نو چې روانو ګټې ځان سره راواخېست نو پخوا خو د لاس او د ګټو جنګ مو نو بس مچونه کې کېښودې داسې مچونه پېژنې داسې ویشته چې راسای په داسې ویشته او دومره سختې ویشته چې ګټو مرګ را پرېوت نو خدای وایي وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمة وعلموه مما یشاء بیا د طالوت نه پس داود علیه السلام بادشاه شو او د طالوت زوم شو هغه وله لور ورکړه داود علیه السلام په بیت المقدس کې حق زیارت یې دی او سلیمان علیه السلام بیت المقدس کې بیت المقدس کې زه یو ورځې پاتې شوم نو د دغه نه اسرائیل له قبضې نه مخکې په سن 66 کې اسرائیل په سن 67 کې قبضه وکړه نو وایي د طالوت د شمېر عمره 314 صحابو په بدر کې نو چې څنګه د طالوت اصحاب دا ملګري ښکلي مبارک خلکو نو خدای وله په لوی دشمن فتح ورکړه نو دغه شان د سید الکائنات صحابه دا مبارک خلکو نو خدای وله
پدری چند مسلح و نوجوانان و خشاغل باندې فتح الله میدان پرېنو. دا موافقت د نیکو خلقو سره نیک ښکلې خبره دومره شمېرې وه لکه د طالوت د دوستان. موافقت د نیکانو سره تشبه بالصالحین هم که خبره وی د دوی شمېر په شمېر د اصحاب د طالوت چې کوم د نهر نه اورېدلي نهر اردن د نهر نوم دی، اوس د ملک نوم دی، المملکة الاردنیة الهاشمیه. دی وخت کې اسلامي ملکونو کې سید بادشاہ هاشمی صرف د اردن دی، عبدالله نوم د حکومت تی المملکة الاردنیة الهاشمیه، هاشمی خاندان. نور سوک نور انگا بنگا نوائی قال اخبرنا سفیان ابی قدید بیم سر کما غیو حدیث تی ان البراء خار کننا نتحدثو من بویخ پلو مجلسونو کے ان اصحاب بدرن چه دا بدر صحابہ مبارک 319 دا دریسا وصد پاس لسو بعدة أصحاب طالوت تشمير دا أصحاب دا طالوت الذين جاوزوا معه النهر آغا خلق چلا نهر نور سر اوریدلو او بیو نسکلے وما جاوز معه إلا مؤمن إلا مؤمن خالص تقي بار مطيع پرهیزگار مسلمانان ورسره پورو تو چلاغه حکم یومنه خو په ابتلاء اوس اور باب دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش سید الکائنات پہ ابتداء جنگ کی خیرے کرے کفار دا یو حال بیان نو ته دا ویل شي خدای امریکا تباہ او د امریکای عوان مرګل هندوستان ایران روس دا په خپل کور کې مبتلا کې پیغامونو او مسلمانان به شان محفوظ بعض خلک وی خیره مکو دعا ادا کوه خدای هدایت ورکړه. دا د هدایت حل نه دی، خدای پاک ته پاس پلو ساتلین کو وتو نو باب دعا نبی هغه کفار ته دعا کوي چې امید د هدایت وي او حالت سلم صلح وي. او چې کافر ستا سره په حالت حرب کې تا ته مکرونه کوي تا ختمول غواړي عید او خیرې کوه، دا سنت دی. حضور مبارک وی اللهم احزم الاحزاب احزمهم وزلزلهم. نو حضور مبارک سنت دار ها باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش سید الکائنات خیری کړی کافرانو د قریش ده ایک شیبه دی عتبه دی ولید دی ابي جهل یا نبی نمونه اغشت دي بالخصوص وهلاکهم او بیان د هلاک تدریس دا په دعا تاسو کنه انا امر مخالد دا هلاکهم دا په دعا باندې تاسو بیان د هلاک تدریس. حدثنا امر مخالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه. حضور مبارک کعبه ته مخردا په یو بل واقعه کې وخا په مکه مکرمه کې د په حضور باندې پیروان ورغورځول. دا بلاش باب نزول خیال ظهر المصلي جيفة وقدرا لم تفسد صلاته. فدعا على نفر من قریش قریش ته خیر وکړ څوک پکې یاد کړه مجلس کې کم خبيثان ناس شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ربیعہ ولید بن عتبہ شیبہ و عتبہ رونه دی او ولید د عتبہ زوی دی. عتبہ د هندي پلار دی او هند د ابو سفیان شذا خدا صحابه کرام شنو درستو دغه کسان مردار شي او ابي جهل بن هشام اشهد بالله ابن مسعود قسم قرم پخده گوی کوم پخده لقد رأيتهم ساعة قد غيرتهم الشمس ما لدلی دا پر مخی پراتا سوری اغمری توی چی بیدان پراتی بیجواک دا چا مخلان دا چا خیٹ لان
نو پر مخی پراته علاوڑے پراته پا بدل کی قد غیرت هم الشمس نور والا رنگ بدل کر تکتور صحابوی تس وکان یومن حارا گرم روز یعنی على جنگ بدر وز گرم روز نور خراب کر باب قتل ابی جهل دا ابو جهل خصوصا دا غدا قتل قصه دا نور هم نشوی دی خود دا بالخصوص دا تو ذکر کئی ذکر دے مشر و لیڈر سنم نمین قانو سنم اسم دا چسم لوی فرعون دی خود دا ورو پلاس وجی قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عبد الله انه اتى ابا جهل ابو جهل والے شیخ زخمی پروت تے عبد الله بن مسعود ورائے وبه رمق يوم بدر پدا غسل گئے پا جنگ بدر کے فقال ابو جهل ورتوی هل اعمد من رجل اعمدو دو مانا دی اول مانا اشرفو لوی معزز سڑیشتا دا سڑینا چی تاسو مرک زانی آدی یعنی زمانا لی سڑیشتا هل اشرفو من رجل قتلتمو او قتله قومه دا سړي لوی عزتمند شاغلی اشرف عزتمند شته چې خپل تاسو ووجه یا خپل قوم وجلی دی څوک یاد دی ضمیر ځان ته راځي یعنی زه ډېر لوی سړی تاسو وجلی یا عمدو معنا تعجبو هل اتعجب من رجل تعجب کوم دی یو سړي نه چې خپل قوم ووجه یا تاسو ووجه څه چلو شو یعنی تاسو یو سړی مړ که نو څه چلو شو نو دا حوصله خرابه دا بل راشي چې دو الکانو وجلې د دې مصطفی کې بل راشي خو سر ته پرې کړی عبدالله بن مسعود ما دا استاد صاحب نه اورېدلي او استاد صاحب کتاب کې مې لیکلی چې خدای د ده سر د عبدالله بن مسعود په لاس ولې پرې کوي راس پکې څه دی نو خدای خپیږي په هغې داسې ویلي چې ابو جهل نهایت متکبر عبدالله بن مسعود نهایت متواضع نو خدای د هغه د تکبر باندې علاج دی د هغه سخت متکبر لاس ته آخري متواضع په لاس پرې عبدالله بن مسعود څنګه متواضع سید الکائنات ته لیلة الجن کی تبلیغ لاغی تھا مکہ مکرمہ کی نو چې کوم ځای پیریانو سره ملاقات شي هلته جماعت جوړ دی دې ته مسجد الجن وایي که چا حج کړي نو د جنت المعلا مخې ته دی هغه جماعت نو شپږ ځله حضور تبلیغ له تللی دی پیریانو ته یو دوه مخو کې ورسره عبدالله بن مسعود د حضور مبارک ته وی ما سره دی هغه کس پاسې چې زړه کې هېڅ قسمه لویي نه محسوسه وي نو عبدالله پاس وی سید جو در سره نو آخري درجه متواضع ته تواضع دې ته نه وایي چې خلقو ته لار کې پروزي تواضع د زړه سره تعلق لري چې ځان ورته په خپل ځان او زړه کې د ټولو نه کمزور ښکاري بی نهد شاخ پر میں و سر بر زمین او که چون سوار با منزل لسد پیاده شو شمالی اتحاد وانا اور ہے کنا دا تواضع علامه د دې چې دکې کمال خدای خیر د کومې څانګې سر ښکته وي د کومې څانګې اوچتې چې میوې نه ډکې نو ښکته او چې میوه پکې نه وي نو سي اس کوي جګی نو خدای نو چې دی لا عبدالله بن مسعود دا دغه پروت دی ابو جهل خړېږي د حرکت نه دی خو ساعت نه ده وتې خو توره عمر سره لاندې پرته نو دی ورغې په شا والا کېناست او کشرم هغه بلا خړېده لکه د سنډا په شا دی ورته لاندې نه وایي څوک یې عبدالله مې سلام راغلی زه ستا سر پرې کوم ورته وایي فتحه چا وکړه نو نبي کریم نوم یې ورته واشویا او مسلمانانو ډېر واورېد راواورېد
به وی خیا او دوه خبرې درته درې. یو دا چې مال علینا زما په دې خپله توره زما حلال کړه، تېره ده چې زه پې ډېرې سار نه شم په پسه توره نه. دویم دا چې زما سر سره چې سر مې پرې کې که نه نو د سر تایسم ورسره پرې کړه چې سر مې په سرونو کې پروت وي نو ډېر ښایسته ښکاري. نو دا مریم ورسره داسې دریم دا چې حضور مبارک ته به دا وویل هغه نه مې واش چې څنګه مې پخوا ډېر سخت بدي شوي نو اوس مې هم ډېر بدي شي. قبحه الله چلو دا هغه توره زما خواته پرته ده. توره یې ترې راواخیسته او دا څټې وله لاندې دغه کې پرېږدي چې ورسره ګردن هم راشي. نو هغه په سر نه شو وړی، دومره بلا وه. نو پوزې ته یې ورته پړی واچوه نو راښکې لکه دا مرداره چې راکاږي په شګو کې او په خاورو کې. هلته خو شګې نبي کریم ته یې دا د ابوجهل سر دی، هغه زه سجده د شکر ادا کړه. دا مردار پکې مړه. حضور وی څوک ته چې لاړ شي ابوجهل به وګوري. نو دې تللی عبدالله نفس وی دی سم. نو ابوجهل دا حضرت جبریل علیه السلام راغی په خندا وی هذا بذاکه، دا د هغې ورځې بدل دی. داسې چل شو چې حضور مبارک په مکه مکرمه کې هو د مظلومیت زمانه سورت رحمان نازل شو. نو حضور پاک وی څوک شته چې د بیت الله شریف دروازه کې ده ووایي. دوی چېرته هغوی پرېښوده کافران. نو عبدالله بن مسعود خوشوازه او قاري و، هم فقیه دی هم قاري دی هم محدث. نو هلک دی او د غریب خاندان نه دی، ګډې شیرلې به یې سرولې، ده به هم خدمت کوه، مور به هم خدمت کوه. نو دوی زه به ووایم صاحب نو لاړ صورت رحمان ته عروس القرآن وایي. نو دی د بیت الله شریف دی دروازې ته مخامخ ودرېد او صورت رحمان یې شو. دی کې پې ابوجهل راغی چې شړخ شي چې په دې مخ یې ووه. نو غوږ یې وله وینې که ډېر سخت. نو وړوکي نو هغه بلا او سردار او د قوم او دې غریب خاندان بس بند یې کړ پې او دې په جلا لاړه حضور پاک. نو چې دوی اوس ور روان دي جبریل علیه السلام د هغه نه مخکې ورغی او خاندي. نو چې دی ولیدل حضور پاک وی دا د خندا وخت یو ماشوم مسلمان سره دی ظالم دومره ظلم وکړ ته خاندي. وایي زه د دې ورځې بدل به راشي. نو چې د ده دا سر یې وړه که نه په پړي ای هذا بذاک ای دا د هغې ورځې بدل دی. نو ابوجهل ډېر لوی شیطان. حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أنسا حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني ابن بخاري قال حدثنا زهير بن سليمان أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل، څوک ته چې به لاړ شي چې وګوري چې ابوجهل څه وکړل، یعنی عاقبت او انجام یې څه شوی دی، څه یې خطرې ده که نه. دومره خو پته وه چې معاذ او معوض والی دی، ځکه هغې دواړو را منډه کړې حضور پاک ته وایي کیسې را روانه ده. نو فانطلق ابن مسعود، ابن مسعود لاړ په دې زخمیانو مړو کې ګوري. فقد ضربه ابن عفرا، ویلو دی چې د عفرا بي دوه زامنو والی دی. عفرا ته ځکه منسوب دی چې عفرا بي دوه خاوندان یې کړي، د یوې نه 3 زامن شوي، د بل نه 4. واړه په بدر جنګ کې شریک دي. نو په صحابیاتو کې داسې مبارکه صحابیه نه ده تېره شوې لکه د عفرا بي چې د هغې 7 زامن په جنګ بدر کې شریک دي. شریک یو پکې به یې شهید شوي، حتی برو د یخ شوی، یخ معنی مرګ نه دی، یعنی بې جواکه پروت و بې جواکه یخ پخ پروت. فاخذ بلحیته،
ابن مسعود ورغه په شا ولا کېناستو د ابو اعتراف کړ مته ګیره مو سلور غټي ور کړو قال انت ابو جهل دا شرمونه د پاره ورته ته ابو جهل اوس خپيو چې اوس خدای حرکت نه دې زراو ته ابو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه زیاد د دې نه سوشو چې یو سړی چې خپل قوم وجلوي او قد قال قتلتم یا تاسو وجلوي یعنی سچلو شو چې زم مړ کړو منو سچلو شو هل فوق رجل سوا د دې نه خبره شوې ده چې یو سړی چې خپل قوم مړ یا تاسو مړ حضر ابن مسلم قال اخبرنا قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه وابي قال حدثنا ابن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن مهدي عن سالم بن ابراهيم عن جده في بدر يعني حديث ابن افراد يوم تكي پاتش لمخير اړم دې بل روایت کې یو روایت کې انت ابا جهل او دې بل کې انت ابو جهل یعنی لفظ صحیح انت ابو جهل دې عام قواعد او یو روایت کې انت ابا جهل نه نو دلته په تقدیر د ندار او باسه انت یا ابا جهل تا ابا جهل چې تا دا خبره کوي او دا خبره کوي نو مضاف چې منادا شي نو منصوب وي نو انت یا ابا جهل سو علماوی اسماء ستو مکبره و اعراب مشهور په واو په الف او په ی حالت رفیقی په واو حالت نسبی کی په ی خو کله نصب تابع د رفع او رفع تابع د نصب یعنی وی مرفوع په شکل د الف ادا کیږي نو انت ابا جهل تا ابو جهل اسماء ستو مکبره کې اب داخل لګا نو انت ابا جهل دا پاغیو وجه د اعراب باندې ده درې وجوه دي د اعراب په اسماء سته مکبره جدار تیاری چې کله رفع تابع د نصب دي کله نصب تابع د رفع وي او کله امام ابو حنیفه باندې غیر مقلدین اعتراض کوي دې په عربی کې کمزور دا یاد درې چې یو سړی په عربی کې کمزوري نه به اجتهاد څنګه وکړي د قرآن او د حدیث ژبه خو عربي څنګه کمزوري د ځناورو دا یو او بنارس لدې کتاب ما کتل او صدیق حسن خانم لیکلی كان ضعيفا في العربي كم ذا قتل بالمستقل کی بدل راشد امام ابو حنیفه دا شبه عمد دی کی قصاص نہیں چی دیت مغلظ او دا نور ائمه کرام وی کی غټه غټه چې سړی وجني او پاغه د مرکه نو دا غي حکم د قصاص امام ابو حنیفه کی پاغه غټه دا بارا پاغه کان مرکه دیت پکې دیت مغلظ قصاص پکې نشتا چاہتے تپوسو کو ولو رماه بأبي قبيس کدا ابي قبيس غرسو کراوالی یو سړی پکې خوراک نو ام پکې دیت قصاص نه غوینا ولو رماه بأبا قبيس جدا سوی جواب خدا سے پکار ولو رماه بأبي قبيس فجر ناغوی ولو رماه بأبا قبيس يقول عربي ولا نو عربي ضعيفة كابلي مولو كان امام ابو حنیفه نسب کابل ترارس وپلار نکونه تلیو دا کابل نا عراق طرف نوی پا عربی کی کمزور نو علماء ورطا پا جواب کیوئی چی زناورتنی خبر دا عربی دا اسماء ستو مکبرو کی دری وجوه دی دی اعراب تاسو ته صرف یو وجه معلومه ده چې حالت رفیع په واو دی حالت نسبی په الف دی او حالت جری په ی
न कल हालत जरी ताबीद नस्बी यानी ये पजे अलिफ मुस्तामली वलो अमा हो बे अबा हुबैस ने ये पजे अबी हुबैस बेजारा पे दाखिला ना ये दलील से न पाराबे कवायद की दलील शाहिद अरबी यानी जाहिलियत या शेर सहादीस सुनी से ना दा शायर अरबी यो शायर अरबी जाहिलियत पर जमाना की दखपुल शिजनी सिफत के शिजना खुद से कोई वजीर पे इस्तेमाल आवाई ये जमा शिजा तुमरा उछा था इन अबाहा व अबा अबाहा قد بلغ في المجد غايتها इन अबाहा जमा दखज प्लार व अबा अबाहा जमा दखज प्लार प्लार निकी यानी قد بلغ في المجد غايتها दादवा रसीदली की पशराफत की उच्चत मुकाम दादे मजमला की अबा अबा है हुए ककार अबा अबी हा लेकिन दारुंबे अब मुजाफ दे बेम था और मुजाफुल्ले को मजरूरी ये पका हुआ अदल तालिफ रागले इन अबाहा व अबा अबाहा قد بلغ في المجد غايتها زمان शिजने प्ला और नागेद प्ला प्ला دا रसीदली पर शराफत के आखिरी मुकाम मुदल तक रागले दे हदीस की मिसाल शो अंत अबा जहलन यानी दा अबू जहलन फते अबा जहल इस्तेमाल शेर उनका तकदीर न बासे दया नौम दा या वज अरबी दा फा अस्माउ सित्ता मुकब्बरों की और इमाम अबू हनीफा दलील पर हदीस की मरा है और दलील पर शायर अरबी की मरा है एतराज को उनको लार वाल वस او مثله دا اثر چې مخکې حدیث تیری شي دویم سند ذکر کړو دا ورسره وایي مثله هغه کې چې لفظ او معنا دواړه د رومبي حدیث سره موافق وي او نحوه هغه کې چې معنی موافقي او الفاظ مختلف رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم دا حدیث ذکر دی چې د بدر د غزوې سره تعلق لري بدر غزوه کې چې درې اول سرداران نو وتل عتبه او شیبه او د عتبه زوی ولید نو انصار ورپسې ووتل د کبډي په شان د جنګ لپاره هغوی ورته وایي تاسو څوک یې موږ انصار یو تاسو سره خو موږ جنګ نه کوو موږ د خپل تربوران نوسي شرال حضور ته حضور پاک له پاسه هم دا پاسه علي پاسه عبیده هم د تر دی وران ایته وسو کی موږ فلان کی حمزه زمو بسوي ټیک نو حمزه خپل مالک عتبه همخه ختم او عبیده مشر او شیبه مشر دي دوه یو بلوغات عبیدم زخمی شو شیبم زخمی او علی سے مخفل ملک ولید ابن عتبہ اے پا مخمل لیکن ولیدم کشر او علیم کشر او حمزه درمیانه و عتبم درمیانه او شیبه مشر او عبیدم دا دوار صحابه کرام زر عبیده روچت کن او شیبه ختم کن او دی روز دی بے پلال شید شوی دا رنبی کسان پر رنبی جنگ کی چھ میدان دا مقابلے تو ہوتی دی آغا حضرت حمزہ و علی و عبیدہ دی یو دا حضور طرفی و بلی دا طرز آمن دی دا بیان دا تکے یہ دا جی پا حق دا آیات نازل لحادان خصمان اقتسمو فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم سیارا من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم يسر بما فی بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد سورة الحج کے دعوة تفسیر کی در ذکر کی التعد آیات تشان نزول پر سلسلہ کی اور دلتعد واقعات پر حیثیت ذکر کی نغوی محمد بن عبد الله القاشي قال السلام عليكم قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلد عن قيس بن عبادة عن علي بن أبي طالب أنه قال أنا أول ما يسودني للرحمن للخصومة يوم القيامة زبا أول أغاكسين چه پا کندو بکینم
وترى كل أمة جاثية فكندو ناس تکلک لوک چکیوی انا اول من یسو زاول کسل چې پکندو بکینم د خدای مخکې د خصومت دفاع ذکر خدای وی حضان خصمان اختصمو فی ربهم دا دو ډلې د خدای په معامله کې جنگ وکړ یو طرف درې کسان صحابه دي بل درې کفار دي وقال قاسم خصومت دا چې څوک په حق دي نو په حق صحابه کرام وقال قاسم بن عبادة وفيه منزلة هذان خصمان قال هم الذين تبارزوا يوم بدر دا کسان چې میدان ته وتلي دي په جنگ کې براز ظاهر میدان ته ویني تبارزا میدان ته وته سوق دي حمزه او علي او عبيده او ابو عبيده سي عبيده وشيبه بن ربيعه دام دا یو خاندان دی هغه دا یو خاندان شیبه او عبدرونه او ولید یې او حمزه تر دی او علي او عبيده ورونه دي التنا خبيث قال التنا سبيان النبي عائشة النبي ميزة جماعة اسمنا وبعد النبي ذلك قال ذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم دا آیات نازل شوی دی پشپړو د قریش کې یو طرف علي او حمزه او عبیده دي بل طرف شیبه بن ربيعه او عتبه بن ربيعه او ولید بن عتبه دی بل حدیث کې عبد الله صاحب بن ابراهيم الصواب قال سنه سون میں يعقوب كان ينظر دا یوسف بن يعقوب سوق ته دا په بني دوه کې سیدا مولا د بني سدوس ته یعنی دې د خاندان نه او دا وی سره معتق وراوي يا ورسل عقد حلف كرم قال حدثنا سليمان التيمي بن مجد قيس بن عمر قال علي فينا نزلت هذه الآية هذان الخصمان اختصموا في ربهم وحدثني احمد بن جعفر قال اخبرنا وكيل سفيان عن ابي هاشم بن مجد عن قيس بن عمر قال سمعت بعضنا ابو ذر غفاري بقسم قال قسم لدى آياتنا وذي دلك نازل له يوم بدر في جنگ بدر کے مقابلے توتو نحوه فمثل الحديث أول مثلا يقول إبراهيم قال سنة شيء قال سنة ضعاش من النجم أن قال سنة عبادان يقسم قسما قسم لا يقول إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر لا دعاك أسانا فمحابلة كذي في جنگ بدر توتي وميدان حمزة وعلي وبيلا وعضو شيبان يرمي انتنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال سنة صاحب المرسول قال سنة الشيعة كان ضروري چې دا وخت کې حضور پاک وی یا علي ماته مالک علي ته आवाज کوو حمزه ته आवाज کړل کنه او عبیده ته आवाज کړی کان درې وړ تلس اګه یا علي مدد ویلو هغه وخت کې ویلو مثلا پاس کا ضرور لکه سړی موجودي ورته راشه ما امداد لنو خلق وای لا عالم اسباب دي عينوني بقوة جلبينكم وبينهم رضما ذو القرنين وی گٹھ روڑے شستاسو دغی پا منس کے دیوالو ناقل انسانان اسی او غائب وفات شوه زرگون کالا پیتین او تی امداد لواری میں چاہتا آواز کے دا آغا مرد جن پا خپل لاس کے نوے آغا خپل زین اخلاص کرے او تا دا پیخور نسواری لیا دا بامیانو نسواری لچقلی دا نسوارو لکن دل برارت دا شرکی کلمات دی یا علی مدد شرکی کلمات اخو نتا عوری نتا لنا رسیدیش نستا مرگ و خیر و شر دا آغا پلاس کی نکر دا جاہلان پیرانو تا آواز کی یا پیر بابارا آواز کی ناستا آواز اوریس اخو انسانو تللی وفات شوی یا فلان کی رو رفی یا غیاس المستغیث یا گوٹب کی رو رفی دا پختانوی کنا زور دے دیر دے پالوانو دا بغداد چاہی میران دا اسرائیل علیہ السلام دے طول دا ارواح ٹوکرے واغشت دا جاہلان پیران او خرم مولیدان دا شرکیات ورک پھر خفدے تنوع حضر احمد المسیح ابو عبداللہ
قال سنة إسحاق بن مسروق قال سنة إبراهيم يوسف عن أبيه بإسحاق قال رجل براء بن عازب نے چاہتا پوسکو وإذا الناس تم أبي إسحاق وي وعناس فاموري ده تپوس كي أشهد علي بدرا علي سے بدر کیوں قال بارد وظاهر حقا میدان تو تیوے او قوت ازمائی کرے دا پرشتیا تدا حضور ہے دا بنی امیو ظالمانو دشمنانو دا علی سے دی بداویلی چکنی علی سے پا جنگ بدر کنو دنا چاہتا پوس کرے برای ابن عالم نوینا باردا میدان تو تیوے وظاہر قوت ازمائی کرے دا قوت سرگم کرے دا بعض کتابونو کې ما چرته معتمد کې نه دی لیدلی چې یو اشکال عمر یو اشکال سرانه وجلی نو خدای لوی بهادر ورکړي پهلوان وبه قال حدث دومره خسته لکه د سپومې د رنګ پشه ماشون مهجور عبدالملک ابن ماشون د عبدالله ابن ماشون عبدالملک ابن ماشون فقه مالکی کې لوی امام دی دې په مونږ کړو به حدیث چې بادام ګل پلانو نو دا چا خلاص او عبدالرحمن ابن عوف دا قصه بیانې خلاص او مې په خلاص نشو بلال سے ویرانه بخلاص ته تو دیونه برابر نو عبدالعزیز بن عبدالله وی عبدالرحمن ابن عوف خبره تللا وی ما لین دینو کاتب تو میت ابن خلفن هغه سره مې عهدو چې زه به ستا د مالونو نگراني دلته کوم په مدینه کې او ته به زما په مکه کې سعد بن معاذ سره وفا د مدینې و عبدالرحمن بن عوف مهاجر دی د مکې د دې دواړو دوستانه او مالدار او تاجران فلما كان يوم بدر چې جنگ بدر شو دې ما ته وی خلاصومه معنور قصې نه د ذکر کړي فذكر قتله وقتل ابنه د مرق قصې وکړو د زوی چې صحابه را پس رامنډه کړل ما ورته زوی ور پرې خو نو چې زوی ولو دی او چې کړل ما په چغو نه خلاصېږي په بس بزغره میرا سره یو شپږامي ورته ورغوره هغه باندې مې کفایتونه چې چرالان دې کړو کنه هر څړې منډه نه شوای ما ته سم لږه په پاسم لاس ما زما خو نو وینم بس پښې نه پکې لاندې و زما ته نیک بختانو بندیوان امراله خطل زغر امراله واغشت خو په هغه امان سینو که امان سیوي که نه نو بیا د امان سیو یو مسلمان چې کافر د امان ورکړي امان یې قبول او دار چې حضور پاک لیده هغه ورته عرش کې ناست و کتلی زنام دومره واله چې دې به بدر اکیته نشو غرزوله چې راخینه جدا شو حضرت عبدالله بن عثمان عبدالله بن عثمان خلف النبي أن شبكان بيساق النصر عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم خلف النجم ما كم كرامك في حضور پاکو او دا صورت نازل شو والنجم اذا هوا ما ضل صاحب وما هوا ما ينطق عن الهوا من آخری آیتون أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقى ما ربه رب الشعراء وهلك وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فهو قوم نوح من قبل إنهم كانوا لما أقوى والمؤتفكة أهواء فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نزول بأزفة الآلفة انتمس نو يعوه تنافسي توقع وسجد معه او مسلمانان مکڑا او کافران چې ناس تو غي مکڑا غیر ان شیخنا خلق من تراب یو بوډا سړو یو موټي خاورې راوچته کړي ورفعوا الى جبهتي تنبيت اوچته کړي او پاتندي خو لا لاس کې خو څنګه وقال يكفيني هذا اذا دا بس قال عبد الله وی فلقد رأيته بعد قتل كافرا دا مولد چوست کافر مردار شده دا امیه ابن خلف دا غلان غیر
حافظ جلالدین سیوطی په جلالین کې یو موضوع روایت نقل کړی محدثین ورته دروغ وایي هغه ذکر کړی دلته هم ذکر کړی او ما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته سورة حج کې ذکر کړی حضور مبارک کې سجده کولو مسلمانانو خو د خدای صفات پکې ذکر شو نو دا کافرانو ولې سجده کوله سوال دار نو هغه موضوع روایت چې دی صحیح چې نه دی نو هغې کې دا وایي چې حضور مبارک دا وویل افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى وی شیطان دا وخت کې د هغه د اواز په منځ کې یو اواز د هغه په شان وښکو تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا سپین ببوزي د ډینګان دي دا بوتان چې د دوی د سفارش امید لرلی کېدی شي د قیامت پر نو مسلمانانو انه هو رب الشعراء د خدای د صفاتو د وجنه د خدای ته سجده وکړه او کافرانو د لات او د عزا صفت په اورېده چې دوی به د قیامت پر سفارش کوي وی دې په ژبه د مصطفی باندې ادا کړ شیطان نو کافرانو ځکه سجده وکړه دا روایت دروغ او جلالین والا دوزه ذکر کړ او سلیمان او جمال هم کوشش کړی چې ثابته یې پاتو طریقو خو یو طریق هم پکې څنګه ده او زما استاد شیخ ناصر الدین البانی الحدیث البیان هم فی کتاب لیکلی نصب المجانیق لنصب قصة الغرانیق ټینګونه مې ودرولې دي د دوړکولو الوزولو د قصې د غرانیقو لپاره او غرانیق قصه نقلا و عقلا سیده ده ثبوت یې نشته نقلا ځکه او عقلا ځکه نشته چې بیا خو پیغمبر العیاذ بالله معصوم نه پاتې کېږي چې د هغه د کلام په منځ کې د شیطان داسې خبرې کوي او شیطان د انبیاء کرامو په اعمالو کې څنګه دخل لري لا فلا فبعزتك لا حافظ جلال الدین سیوطی په جلالین کې موضوع روایت نقل کړی دی محدثین کرام حافظ جلال الدین سیوطی ته متساهل حدیث وایي ډېر نرمي کوي دا څه محدثین متساهل دي څه متشددین دي څه معتدلین حافظ جلال الدین سیوطی په متساهلینو کې دی حاکم د مستدرک په متساهلینو کې او په متشددینو کې حافظ ابن تیمیہ دی حافظ ابن قیم نسائی دی او په معتدلینو کې حافظ ابن حجر جلال الدین سیوطی دغه حدیث نقل کړی دی او دې موضوع په جلالین کې دا لومړی توجیه خو صحیح نه شو دویمه توجیه د شان ورشاه صاحب شان ورشاه صاحب وایي چې دا کافران د مکې یو څو ورځې مسلمانان شوي په دغه موخه کې د دې هغه غټ کبرا چې مثلا لکه ابو جهل وغیره دوی طائف ته تللي وو دغه ورځ چې طائف څه د پاسه اتیا میله لرې د مکې نه او د غرونو علاقه د غرونو د پاسه ځمکه ده یخه ده نو د مکې خلک په اوړي کې د ګرمۍ تېرولو دپاره طائف ته ځي لکه دې وطن کې چې سوات ته ځي بحرین کانام ته مري ته دا شان دا مصیف دی د طائف د نو مکې د خلکو طائف کلی دی یخ ابن عباس صاحب التخص اور سره محمد ابن الحنفیه جماعت په ځای جوړ دی چې کوم ځای باندې بتخانه وه د حضور په زمانه کې نو دوی تلي طائف ته نو چې راغلل
دا کافران مسلمانان شوی کافران دوباره کافران کړل. وی دا واقعه دغه ورځ و چې دوی مسلمانان شو، یعنی دوی د توحید په بنا سجده کړې ده. نو دا یو پکې دومره شګل او سخت طبیعت و چې دوی زه دا سجده بسته چې په خاورو باندې لاس په خاورو او سرکم داسې سره یې نه ښکته کوم. نو دوی فرایتو بعدو قتل کافر. خدا چې دا خو ښه توجیه ده، خو د دې ثبوت نشته په سند صحیحه قطعیه کې. درېیمه توجیه د شاه ولی الله صاحب. شاه ولی الله صاحب وایي دا الفاظ ویلی شیو افرایتم اللات تلک القرانیق العلا وان شفاعة هن لترتجا. دا شیطان نو ویلی، دا وحی وا، خو د دین مراد ملائکی وی. ځکه مخکې آیات دی وکم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء ویرضى. دا قرانیق صفت د ملائکو. نو مسلمانانو صفت د خدای ګڼه دا رستنی، نو سجده د خدای په توحید کې وکړه، او مشرکان په غلط فهمۍ کې مبتلا شو. دوی جوړه دا غرانیق صفت د لات او د عزا ده، حال دا چې دا صفت د ملائکو. نو چونکې خلاف مقصود په دې کې راته ایهام، نو دا منسوخ شوي دي. دا شیطان نو ویلې آیتونه چې نازل شوي خو ایهام پکې د خلاف مقصودو، نو خدای ختم کړه. نو کافران په دغه غلط شوي. څو علما وایي ما د خپل استاد راوړلی چې دا وخت کې د خدای یو تجلی شوي و، یو پړق ظهور د شي په مرتبه ثانیه د وجود کې. نو دوی دا تجلی سره ټول په سجده پراتو. نو هغه دا یو پکې دومره شدید و چې په ده تجلی اثر هم کم شو. نو د خاوره ځان ته راوچته کړه چې زه زما دا سجده بس. نو فرایتو بعدو قتل کافر. که د بت دپاره سجده وی خالص، نو بیا خو سجده نه کول خو، او د ده دا سجده نه کول دلته د مذمت په شکل ذکر شوي دي. ځکه عبدالله بن مسعود وایي دا مردار چې مولد چې سجده ونه کړه او خاوره یې راوچته کړه تندي ته، نو فرایتو بعدو قتل کافرا. دا ښې په هغې بنا کوي دا سجده نه کولې په سبب دې دومره سپېره شوی دی. نو که دا د بوتانو د وجې نه سجده وې، نو بیا خو نه کول خو پوهېږئ په خبره. نو څلور توجیحات بیا ته بیان ستاسو چې کومه خوښه. دا سړی څوک و دا چې سجده ونه کړه؟ د هغه د بادام ګل پلار. قال اخبرني ابراهيم قال اخبرني ابراهيم. هغه توره یې راوړه ورې کړه. او بیا یو شعر نیم بیتي ووی عبدالملک بهن فلول من قراع الکتائب. د دې بهادرانو په تورو کې داغونه دي ماتېدل دي د والو د لویو لښکرو د وجې. دا یو شاعر د خپلو ممدوحینو صفت کړی. شعر داسې دی: ولا عیب فیهم بعد ان سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب. تاسو په فن بدیع ویلي محتسمانې چې مدح بصورت ذم او ذم بصورت المدح. نو دا مدح بصورت ذم ده. ولا عیب فیهم، زما په دې ممدوحینو کې هېڅ عیب نشته. بعد ان سیوفهم، مگر توری چې دي بهن فلول، دې کې داغونه جوړ شوي دي من قراع الکتائب، د وجې د والو د لښکرو نه. تورې ټولې ماتې بوډې شوي دي، دا لښکر یې پې مړې کړي دي. نو دا صفت دی که عیب؟ نو هغه صفت یې په شکل د ذم کې ښودلی دی. مدح بصورت ذم. نو دی ورته دا نیم بیتي وي بهن فلول، په دې د دې په تورو کې ماتېدل دي داغونه دي
من قراء الكتائب قرعة انګول ته وي او کتائب د کتیبه جمع د کتیبه لحکار پلتنه فرقه نوالو د فرقو د وجد هغې چې وی خو وی ثم رده على عروه عبدالمالک هغه توره ورکړه عروه او هشام وی هشام یې نزیر فاقمناه بیننا زما پلار سره ونه زمونږ وروڼو زمونږ په اختلاف راغی د هغې قیمت هم واچو 3000 روپۍ فاخذه بعضنا یو ورور پکې واخیست دی وی ولو وددت انی كنت اخذته کاش چې دا توره خو ما اخیستې ځکه زما د نیکه یادګار دا فروي دا عبدالله حديث كبير مخلوق أنا علي هشام بن أبي كان سيف زبير محلا بفضة دا زبير تورا عغيت سپين چړو دا شاربين دا توري دا سپين قال هشام وكان سيف وروة محلا بفضة هشام وي زمان دا پلار تورا محلا بفضة دا شاربين دا متيسر دا دو طرفونه دا دا سپين شاكستا رسول عمر بن محمد قال سنة عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لزبير أما كي خدا بدر جنگ کې دې د غزار روانه شو او دې وی یو په جنگ يرموک کوم جنگ دې دا غي ته اشاره کړ زبير جنگ يرموک کې د عمر فاروق زمانہ کې د روميانو په مقابله کې يرموک اردن کې زیر الته اوس مقبره دا شهیدان پکې خاص جا اردن ته تلل نو الا نو یہ جنگ یرموک کی زبیر توئی الا نشد فنشد معك ته حمله نه کې پکافرانو چې مونږ در سره حمله وکړو فقال ورتوي اني ان شددت كذبتم كما حمله وکړه دروغجن نشه دا دروغ دلته په فعل کې مستعمل دی یعنی اصل بزدل پاتې نشه ما په فرعون راسه یا زه حمله وکم او تاسو نه کې فقالوا لا نفعل بنا من بتا پس درزو فحمل عليهم د پرومیانو حمله وکړه لاس کې د تورې داسې به غزار کا او اسه ته وروي پورې را پورې توت چې په ګوري څوک ورپسې نشته به وګوري دا هغه طرف به په اسرا ده چې واپس راته یو سړي دی واغو تلاس او دې په شوبو بغدار نو دغه په ځان بچ کې هو عالش فحمل عليهم حتى شق صفوفهم تفنى ولو شلون فجاوزهم هو ديت تير شو وما هو احد دسر يو صحابي بينو شاط يا مرشيو يا رستفاتشو فلوی الاحکار بانتن لکو خبر دیر بہادران پیر شوی دا خاردان زبیر و دا غی اولاد ثم رجع مقبلا بیا پیرا واپس چه واپس شو پی فاخذو بلجانه دا اسواگی ولونی ولچاغل فضربوه ضربتين على عاتقه فعاتقه بغداره بينهما ضربة فمنسك يو غداره ضربها يوم بدر فجنگ بدر کی لگے در قال وتو كنت ادخل اصحابي في تلك الضربات اور وہ ما وپدے نخو کی کوتے والے یعنی غړ ترخرونو پک وانا صغير قال وتو وكان مع عبد الله بن زبير في جنگ يرموک تتن زمان مشرو ورسرو عبد الله اور ورستو پیدا شوی دو عبد الله راغ پر او دې د لږ عمر او ابن 10 سنین د لږو نو صحابه ته وای دې کلکونی سه ګورې ما پسې راځي فحمله على فرس دې پاسو او وکړه به رجلا یو سړی په مخاره کړي ور دې زړور دې ما پسې راځي الکو د الله اوس د دې او دا حدیث نه کې په یو ځای تعارض دی اې چې وی درې غزار والے شو په بدر کې یو په یرموک کې او دلته وی دو په یرموک کې یو په بدر کې